دې په دې طریقې سره وزن د اعمالو وکړي. او دویم قول دا ده چې دغه کوم اعمال دي وزن د اعمالو وکړي په اعتبار د صحف سره چې څومره هم صحیفې دي د هر انسان صحیفې هغه یو طرف کې نیک ولا واچولی شي او بل طرف ته به د بد اعمالو صحیفې واچولی شي د دې ټول وشي. که د نیکو اعمالو کومې صحیفې دي هغه درنې وختلې لاندې طرف ته لاړې دغه انسان کامیاب او که سپکې وختلې دغه انسان ناکام. الله دې موږ ته زړونه کمې نه وساتي. او دلیل دوی نیسي په حدیث البطاقه سره. الله تبارک وتعالی په ورځ د قیامت کې یو کس به هغه علی رؤوس الخلائق باندې ودرېږي یو کم سل صحیفې هغه ورته ولري او دا د ټولو زړونو والا صحیفې ګوري. بنده اتركه من هذا الشيء قد يعمل بكل كان كاي دا باندې کړي دا کړي خدای کړي دا باندې کړي دا کړي الله ما کړي یوه نه باندې کار کوي دا سره وایي چې مسلمان تباشر وکړي په دې وخت کې الله تبارک وتعالى ورته فرمایي کتاب له معنا پاس نشتا یو دې تا ما نشتا هغه دې تا ورته وایي چې کتاب له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا أقول لك شيء. لا تكبر الله تعالى في خدايا. تتبع بالتأكيد أو تتبع سجلات أو تتبع صحفه. مش بس هذا مقابلين ما. لا بتأكيد هذا مسألة ترى شيء. إذا كنت تتبع واجب ولا شيء. فطاشة السجلات وصف بطاقه به د کم سجلات صحیفې دي دا بس پکې وخیږي او کم ځای کې صدقه بطاقه یې دغه بطاقه هغه بلان د لاړه شي دي طریقې سره الله تبارک وتعالى د نجات فیصله وکړي. نو دینه دا معلومیږي به وزن د اعمالو دا په اعتبار د صحف سره کېږي صحیفې هغه به تلل کېږي. او دریم قول او زړه لګیدونکو جواب هغه دا ده چې هغه ټیم کې خدا خبره ناممکنه وه او چا زیان بنا خستل څه اعراض وبسرنګي وزن کیږي. نن سبا خو مو تاسو ټول ګورو سړی بیمار شي ترمامیټر او تخلیق ولګي پته ولګي دی بخار څومره ده بلډ پریشر دا ماشين ورته ولګي هغه ځای کې تا دخای بلډ پریشر دومره ده بي بي دومره ده شوګر دا ټیسټ وکي هغه ځای کې ماشين زری سره پته ولګي دی دومره شوګر ده. دا ټول اعراض دي. دا اعراض نن سبا هوا یخ ده ګرمه ده موسم یخ ده ګرم ده د هر یو شی په حالاتو سره معلومیږي. نو نن خدا خبره بالکل واضحه ده چې د اعراض هم طول کیږي اعراض هم تلل کیږي. نو اکثر علما کرام فرمایي وی طول به د اعمالو کیږي ووجدوا ما عملوا حاضرا پر ورځ قیامت کې بدوی خپل اعمال مخې ته بالکل حاضر عمومي اعمال ورته بالکل مخې ته وي. نو معلومه شو دا خبره څه وزن د اعمالو بکیږي خود اعمالو وزن بکیږي دې طریقې سره دغه کیفیت د وزن د اعمالو ده. څلورمه خبره وزن د اعمال دا به د کوم خلکو کیږي د ټولو خلکو وزن د اعمال بکیږي او کنه بازو کیږي. امام بخاری رحمه الله کوم ترجمه الباب لګولې د دین خو تعمیم معلومیږي وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن د بني ادم اعمال به هم تلل کیږي او د دوی اقوال به هم تلل کیږي. نو دې تعمیم نه دا وهم کېدل چې ټول خلکو اعمال به تلل کیږي. ولیکن د دې جواب دا ده چې دوه قسم خلک غور نه مستثنا دي د دوی وزن د اعمالو باندې کیږي. کم کسان وی هغه کسان چې الله تبارک وتعالى ایمان دولت هم ور نصیب کړی ده او بیا په خپل ژوند کې بدی ګناه نه ده کړی. داسې قسم خلک به الله تبارک وتعالى به حساب او به کتاب جنت ته داخلي. تاسو ته مخه بخاری شریف کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت تیر شوی ده الله تبارک وتعالى په ورځ قیامت کې 70,000 کسان به حساب او به کتاب جنت ته داخل کی او هر زرو کسانو سره به 70,000 کسان نور وي. دې طریقې سره دغه هم به حساب به کتاب جنت ته داخل کی او درې حسایات درې لپی به الله تبارک وتعالى اور سره نوري جنت به حساب به کتاب داخل کی. داسې قسم خلق د دوی وزن د اعمالو باندې کیږي. الله دغه ټولینا او دغه جمعنا مو تاسو هم هغه شامل کیو په دې کې داخل کی. او دویم قسم هغه خلق
هغوی د دنیا نه په کفر باندې تللی دي او په خپلې زندګۍ کې نیکۍ نه ده کړې، نو د دوی وزن د اعمالو به هم نه کېږي. فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، موږ به نه قیموو دوی دپاره وزن، د دوی وزن د اعمالو به نه کېږي. دا کم خلک وي یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرمان دا به نشاناتو نه پېژندلی کېږي، تندیو نه، سرونو نه، خپو نه، هغه به ونیولی شي او جهنم ته به وغورځولی شي. دا هغه خلک دي چې د دوی وزن د اعمالو به نه کېږي، بی د وزنه، بی د حساب نه، بی د کتاب نه، دا به ډایرکټ جهنم ته غورځولی کېږي. اعاذنا الله عن ذلک. الله د موږ تاسو ټولو ته پناه نصیب کړي. د وزن د اعمال څخه الله تبارک وتعالی کوي، په دې کې حکمت څه ده؟ الله ته خو ټول معلوم دي، ما کان و ما یکون، د هر شي علم الله سره ده. وزن د اعمالو الله څه دپاره کوي؟ په دې کې حکمت څه ده؟ نو د الله ډېر صفات دي، په هغه صفاتو کې یو صفت د عدل هم ده. الله عادل ذات ده، نو الله وزن د اعمال څه کوي؟ د پاره د اظهار د صفت عدل، چې ما دغه کوم صفت د عدل د خلکو ته ظاهر شي. ځکه چې جنت دا مظهر د فضل ده او جهنم دا مظهر د عدل ده. نو چې کله وزن د اعمالو وشي، هر سړي ته د خپل ځان پته ولګېږي چې ما ښه کړي دي او که ما بد کړي دي. نو څوک به دا خبره نه کوي چې ما باندې ظلم شوی ده. الله تبارک وتعالی فرمایي وما انا بظلام للعبید، زه ظلم کوونکی په بندګانو نه یم. ټولو ته به پته ولګي چې واقعي خبره ده چې الله عادل ذات ده. نو اظهار صفت عدل لپاره به الله تبارک وتعالی وزن د اعمالو کوي. او دویم حکمت په دې کې دا ده چې په دې خلکو باندې اتمام حجت وشي. که بغیر د میزان د اعمالو نه جنتیان جنت ته او جهنمیان جهنم ته داخل کی، نو خلک به شکایت وکړي موږ سره ظلم شوی ده. لہذا اتمام حجت دپاره الله تبارک وتعالی وزن د اعمالو کوي. نبی علیہ السلام یو موقع باندې وخندل، صحابه کرامو تپوس وکړ چې یا رسول الله تاسو تبسم په څه بنیاد وفرمایلو؟ نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ما ته یو واقعه را یاده شوله. په ورځ د قیامت کې به یو سړی الله ته عرض کړي چې خدایه ما هېڅ هم نه دي کړي، زه بالکل ټیک ټاک ما نیک اعمال کړي دي. او بیا دا به م ورته ووایي چې زه چا ګویي نه قبلوم، د خپل ذات ګویي قبلوم، د بل چا ګویي زه نه قبلوم. چې بل سړی ما په خلاف باندې ګویي پیش کړي، دا ګویي زه نه قبلوم. الله به ورته وفرمایي ډېره ښه ده. په خولې باندې به ورته مهر وویلی شي، فیختمو علی فیه، په خولې باندې به ورته مهر وویلی شي. هغې نه بعد به د اندامونو ته تاسو ګویا شئ، لسونه به هم ورباندې ګویي وکړي، سترګې به هم ورباندې ګویي وکړي، غوږونه ټول اعضا ورباندې ګویي وکړي. هغې نه بعد به دې ته حکم وشي، اجازت ورته میلاو شي که ته خبرې کوې خبرې کوه، مهر به ختم شي. دا به لګیا شي خپلو اندامونو ته به یې لرې شئ، تاسو د وجې نه ما داسې داسې کول، تاسو د وجې نه ما دا د خبرې کولې، تاسو ولګېدلې ما په خلاف باندې اوس ګویم شروع کړله. نو په ورځ د قیامت کې الله تبارک وتعالی څه دغه تله لګوي ده، په دې بنیاد باندې څوک دا اعتراض ونه کړي چې ما سره ظلم شوی ده. په دې بنیاد باندې الله تبارک وتعالی وزن د اعمالو کوي. او درېیمه یوه وجه علماء کرامو ذکر کړې ده، د وزن د اعمالو الله تبارک وتعالی په دې بنیاد باندې کوي چې هر سړي ته د خپل عمل پته هم ولګېږي، د خپل اخلاص او د نیت پته هم ورته ولګېږي چې دا ما عمل په کوم بنیاد باندې کړی ده، څه طریقې سره هم کړی ده، هر شي پته ورته ولګېږي. بعضې ټیم کې یو سړي ډېر ښه ګمان وي چې زه خو ډېر ښه سړی یم، خو لیکن په حقیقت کې هغه بل څه وي. لکه یو شاعر شعر یې فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. یو سړی په اس باندې په خر باندې سورو او ډېر تیز روانو، ګردونه ختل، هغه خپل ګمان دا و لکه زه په اس باندې سور یم. نو شاعر ورته وویل فسوف ترى اذا انكشف الغبار، تا ته به قریب پته به ولګېږي چې کله دا غبار د ګرد ختم شي. افرس تحت رجلك ام حمار، اتا د خپو د لاندې اس ته او که خر ته تا ته به خپله پته ولګېږي زه خر باندې سور یم که زه په اس باندې سور یم. نو خلکو ته په هغه ځای کې پته ولګېږي ما کوم اعمال کړي دي هم صحیح کړي دي او که غلط هم کړي دي. په دې بنیاد باندې الله تبارک وتعالی وزن د اعمالو کوي. باب قول الله ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. قسط صفت د موازین ده. سوال دا کېږي موازین جمع ده او قسط دا مفرد ده، موصوف صفت کې مطابقت پکاري. هغې جواب آسان ده، قسط مصدر ده او مصدر اطلاق په قلیل او په کثیر باندې کېږي.
عرب یہی میزان قسط میزانان قسط موازین قسط نو دا درې وړه قسط اطلاق په واحد او تثنیه او په جمع ټولو باندې کیږي. ونضع الموازین القسط لیوم القیامه لام تعلیلیه ده او مضاف مقدر ده لحساب یوم القیامه د وجه د حساب د ورځې د قیامت نه به الله تبارک وتعالی وزن د میزان به ولګوي او دې طریقې سره په انصاف سره موږ هغه وزن د اعمالو به وکړو. ونضع الموازین القسط کی به ګدو موږ تنه د انصاف د پاره د حساب د ورځې د قیامت په دې میزان باندې به یو ملائکه هغه مقرروي. دغه ملائکه چې کله د یو سړي وزن وشي که چې ته د نیک اعمال زیات وختل درنه وختل او بد اعمال هغه سپک وختل اعلان وکړي داسې اعلان چې ټول خلک یې واوري فلانکې د فلانکي زوی فلانکې د فلانکي لور هغه کامیاب شوله او دې طریقې سره د کوم نیک اعمالو هغه زیات شول بد اعمال کم وخدل د نجات پروانه دي ته داسې نجات ملاو شول چې هغې نه بعد دې ته رسوایي نشته. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. اعلان به وشي چې اعمال درنو خيږي دا کامیاب خلک دي او چې اعمال سپکو خيږي دا هغه کسان دي چې دوی خپل ځانونه په دنیا کې توان کې اچولي دوی په جهنم کې همیشه وي. دا ملائکه به څوک وي؟ دا ملائکه به جبرائیل امین وي. دا اعلان به جبرائیل امین کوي وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن د بني ادم اعمال او د بني ادم اقوال يوزن توزن د دې وزن به کولای کیږي. معنا دا ده چې د انسان کردار هغه وزن به هم کیږي او د گفتار وزن به هم کیږي. انسان څخه خلینه کمی خبرې وباسي د دې وزن ټول به هم کیږي حساب به کیږي ور سره او د اندامونو نه کم کردار او کم کارونه دي کړی دي هغه وزن به هم کیږي کارونه تاسو څنګه کړی دي صحیح دي کړی دي او که غلط دي کړی دي د خلینه د خبرې وباسي د صحیح خبرې وباسي دي او که غلط خبرې وباسي. وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن اعمال د بني ادم او اقوال د بني ادم يوزن دا وزن کولای کیږي. مخکې بابونو کې باب قراءة القرآن بلکې دین مخکې څه کوم باب لګېدلی د باب قراءة الفاجر هغې سره دې ربط په دې بنیاد باندې ده. قراءة قرآن د دې ثواب زیات ده خو لیکن دې سره څه کله نیک اعمال ګناهونو نه بچ کېدل وي به د دې اعمال د دې تلاوت ثواب هغه ډېر وزني وي او که ته ولګېږي قراءة قرآن کوي خو لیکن فسق و فجور ده بیا به دغه قرات کم ثواب ده دغه کم عمل د پغې کې وزن نشته. امام بخاری رحمه الله دا باب لګول وی اعمال د بنی ادم او اقوال د بنی ادم وزن کولای کیږي او په اقوالو کې بهترین قول بهترین کلام هغه د قران پاک کلام ده قران پاک باندې تکلم ده. نو څه کم انسان قران پاک تلاوت کوي فسق و فجور نزانم ساتي وی دا به تل لیکيږي د دې وزن به ډیر زیات وي او که کم انسان قرائت د قران کوي خو لیکن فسق و فجور هم ور سره کوي وی دغه کم قرائت د کتاب وزن دا وزن به هغه شانتي نه وي لکه څنګه دا اول سره ده دا غي سره ربط ده. وقال مجاهد القسطاس العدل بالروميه. امام بخاری رحمه الله حافظ حدیث هم ده او حافظ حدیث سره سره حافظ قران هم ده. عجیب مزاج عجیب عادت د امام بخاری رحمه الله ده. هغه څه کوم ځای کې حدیث راشي کوم ځای کې د قران پاک آیت راشي او د دغه مادي ولا لفظ په بل آیت کې وی فورا ځین مغزه ته راشي هغه آیت هم دغه ځای کې لګي او به د دې وضاحت هم کوي دې ځای کې کوم آیت راغلی دغه وضاحت هم کوي او بل ځای کې دغه مادي ولا کوم لفظ راغلی دا کلمه راغلی دا هغه هم دې ځای کې ذکر کوي دغه وضاحت هم کوي. ونضع الموازين القسط قسط نه زیان لاړو سوره شعراء سوره بني اسرائيل ته وزنوا بالقسطاس المستقيم وزن کوي تاسو بالقسطاس المستقيم په تل برابر سره. دې القسطاس بكسر القاف يا القسطاس بضم القاف العدل بالروميه په رومي ژبه کې د عدل ته لکېږي انصاف ته لکېږي او تل سره انصاف کېږي. خو دې ځای کې یو سوال کېږي قرآن کې الله تبارک و تعالی فرمایي ان انزلناه قرانا عربيا قرآن موږ په عربي ژبه کې نازل کړی ده او دې ځکه امام بخاری رحمه الله قسطاس تذکرہ کوي معنی ذکر کوي او به یې چې دا رومي ژبه کې عدل ته لکېږي. نو قرآن کې خو رومي عجمي لفظ راغلو او بل ځکه قرآن کې الله فرمایي ان انزلناه قرانا عربيا بظاهر تعارض ده. هغه جواب آسان ده ودی ته لکېږي توافق اللغتين یو لفظ ده یو کلمه ده یو نامه ده یو اسم ده هغه په یوې ژبه کې هم استعمال ده په بلې ژبه کې هم استعمال ده
لکه مثال طور سره ټوپۍ ده، ټوپۍ په پښتو کې موږ ټوپۍ ورته وایو او په اردو کې موږ ته ټوپۍ ویل کېږي. اوس د دوه ژبې دي او په دواړو ژبو کې یو لفظ راغلی ده، دې ته توافق اللغتین ویل کېږي. قسطاس په عربی کې هم عدل ته ویل کېږي او په رومي ژبه کې هم عدل ته ویل کېږي. دې ته توافق اللغتین ویل کېږي، توارد اللغتین ویل کېږي، توارد الوضعین ویل کېږي. او دې طریقې سره د قرآن پاک دغه آیات سره څه تعارض نه رسي. یو لفظ به په عربی ژبه کې به هم په رومي کې به هم نو په عربی کې دا نو ان انزلناه قرانا عربیا دې سره تعارض نه رسي او نقصان او قباحت په دې سره نه لازميږي. ويقال القسط مصدر المقسط، وقسط دا مصدر د مقسط ده. مقسط دا ثلاثي مزيد فيه نه ده او دا کوم مصدر دغه اقساط ده، د مقسط مصدر اقساط رسي. او دې ځکه امام بخاري رحمه الله فرمایل القسط مصدر المقسط، وقسط دا مصدر د مقسط ده. او حالانکه د مقسط مصدر هغه اقساط ده او دې ځکه قسط ویل نو په دې جواب په نظام پوي کوي. وقسط او اقساط د دوړو معنا یو ده. اقساط هم عدل ته لکېږي او قسط هم عدل ته لکېږي. نو معنا دا کوس القسط مصدر المقسط، وقسط دا مصدر د مقسط بحذف الزوائد، زوائد نه لری کا. اقساط کې د کم زوائد دي همزه همزي الف دا نه لری کا، اغه نه به قسط ذکر کیږي. ځکه چې د اقساط معنا هم انصاف تا او د قسط معنا هم انصاف تا. نو القسط مصدر المقسط معنا دا کو چې قسط مصدر د مقسط په حذف د زوائد سره دي قسط سره کم زوائد او زوائد لری کړل، صرف قسط ذکر کړلو او ویل چې دا مصدر د مقسط تا او حقیقت دا د دې کوم مصدر د اقساط تا او قسط او اقساط معنا یو نو په دې بنیاد باندې امام بخاری صاحب القسط مصدر المقسط ویل. او یا دا معنا کو ودیزه کې دا مصدر په معنی د ماده سره ده. القسط مصدر المقسط، وقسط دا ماده د مقسط ده. د مقسط ماده هغه راخستل شوی ده د قسط نه قاف صا سین طا دین راخستل شوی ده، دا ماده د مقسط ده. وهو العادل، ودا عادل ته لکیک. امام بخاری رحمه الله یو بل لفظ دا زین لاړو بل آیت فاما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وکم ظالمان خلق دی وی دا به جهنم د پاره خشاک وی. هغه ځکه قاسط راغلی دا هغه په معنی د ظالم سره ده. امام بخاری رحمه الله فرمایي وی قاسط دا په معنی د جائر سره ده. دو لفظ دي، یو قسط بکسر القاف، یو قسط بفتح القاف. قسط شي نو دا په معنی د انصاف سره ده، او که بفتح القاف شي قسط نو به دا په معنی د جور سره ده، په معنی د ظلم سره. قاسط د دې مصدر قسط او مقسط د دې مصدر هغه قسط. نو دې دوه جنه مقسط په معنی د عادل سره او قاسط په معنی د جائر سره، په معنی د ظالم سره. امام بخاری رحمه الله دغه معنا مر سره وکړه. او بعضی علماء کرام فرمایي وی قسط دا الفاظ مشترکونه ده، لکه څنګه به د ازداد نه ده، به په شراب تیم د دې اطلاق کیږي او په خستلو باندې هم اطلاق کیږي او په خرڅولو باندې هم کیږي. قسط اطلاق په عدل باندې هم کیږي او په ظلم باندې هم کیږي. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب وبه قال حدثنا اشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه. امام بخاری رحمه الله استاد احمد بن اشكاب دا. امام بخاری رحمه الله اساتذہ 1080 اساتذہونه استفاده کړی ده. شل کم یول سو استادانو نه امام بخاری رحمه الله استفاده کړی ده. تقریبا 19 لکه حدیث دی مختلف قسمه اساتذهونه هغه ذکر دی ویلي دي. نو د احمد ابن اشکاب دا د امام بخاری رحمه الله هغه استاد ده او د دې تعلق ته مصر سره. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع، دا دوه کوم استادان دي د دې تعلق کوفه سره ده. ان ابي زرعه، دا ابو زرعه رحمه الله دا د امام بخاری رحمه الله استاد دې تعلق ته مدینه منوره سره. تاسو اندازه ولګوئ مصر، کوفه، مدینه منوره، ها کزه څومره بلاد به د علم د تحصیل لپاره امام بخاری رحمه الله غي تاسفار کړي او سفر کړي. دي صرف یو حدیث نه یو سند نه درې لکه مونږ تمخه تراغله کوفه، مصر، مدینه منوره. امام بخاری سے ابو زرعه نقل کړي، اگر نقل کړي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هجرت په اوم کال باندې اسلام قبول کړی دا. ابو هريره ورته څه کوي لکېږي
سدی با مال بتللو غرتا او وړه غونته پښور سره وا پښکوټې زموږ ته وغه ور سره وغه به پلستونی کې ومدارنګي لوبي بیا غزې کې ور سره کولی نو کور ولددن ما ابو هريره کې خدای نو دې سره بیا مشهورم شولو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم کلمتان دو کلمې دي حبیبتان الى الرحمن محبوب دي رحمان ته خفیفتان علی اللسان په ژبه باندې آسان دي ثقيلتان فی الميزان او په میزان کې پتل کې درنې دي هغه کلمې کومې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دغه دو کلمې دا الله ته محبوب هم دي په ژبه باندې آسان هم دي او په میزان کې او پتل کې درنې هم دي کلمتان ترکیب د دې دا کلمتان موصوف حبیبتان الى الرحمن صفت اول خفیفتان علی اللسان صفت ثانی ثقيلتان فی الميزان صفت ثالث موصوف سره د درې وړو صفاتونو خبر مقدم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم د مبتدا مؤخر او په جملې اسمیه کې اصل هغه مبتدا وی نو مبتدا اشاره کړو خبره مخکې کړو د پاره د تشویق ځکه چې مقصود هغه مبتدا وی دو کلمې دي سامعین متوجه شول به درې صفات ذکر وي د دو کلمې یا دو کلامان د دو جملې داسې دي حبیبتان الى الرحمن الله ته محبوب دي څوک چې دغه کلمې نو هغه د الله محبوبي نورم شوق پیدا شول د کمی کلمې دي بیا فرمایل خفیفتان علی اللسان په ژبه باندې ما آسان دي ګرانیم نه دي او درې مې ثقيلتان فی الميزان و د دوړه جملې د دوړه کلامان و دا په میزان د تل کې درنی هم دي د دې کوم اجر د اجر هم ډیر زیات تا شوق نور هم زیات شولو اغینه بعد مبتدا ورته ذکر کړل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم و دا دوړه کلمې داسې دي په ژبه باندې ما آسان دي الله تم د قائل محبوب ده او په تل کې هم د غدرنی دي سوال دا کیږي کلمتان دیزه کې ذکر شو لوهانه کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا کلمې نه دي بلکې دا کلامان دي نو کلمتان په ځای باندې کلامان پکاو او دا زړه غږی کې کلمتان ذکر شول دې جواب دادا چې قران او حدیث کې د کلمې اطلاق په کلام باندې شوی دا په مختلفو ځایونو کې قران کې الله تبارک وتعالى فرمایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه الله تبارک وتعالى مثال د کلمې طیبه ذکر کړی دا شجری طیبه سره دې کلمې طیبه نه مراد څه ده لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه دی دا کلام دا او په دې باندې اطلاق الله تبارک وتعالى په کلمې سره کړی دا او په حدیثو کې بلا شی زینو کې کلام باندې اطلاق د کلمې شوی دا نبی علیہ السلام شمائلو کی بتاو سے ترشی ہوئی نبی علیہ السلام بارک رضی وَإِنَّهُ إِذَا كَانَ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا وی نبی علیہ السلام بکلا هم یو کلمه هغه ذکر کولا نو درې کرته به بیان ولا نو دا کما خبر به نبی علیہ السلام کولا دا به کلمه نه دا به کلام کم کلام به نبی علیہ السلام فرمایلو هغه به درې کرته فرمایلو دې چې یو ګره کلمې اطلاق پچا باندې شوی دا په کلام باندې شوی دا کلمتان دو کلام دي حبیبتان الی الرحمن حبیب معنی د محبوب سره ده وی رحمان ته محبوب دي رحمان ته محبوب دي وی حبیبتان الى الرحمن معنا ده دا وی د کم قائل ده د کم لستون کې ده هغه الله ته محبوب ده الله د سره محبت کوي او د الله محبت بنده سره څه ده ایصال الخير والتکریم صدقه بنده ته الله خیر مرسي او عزت هم مرسي نو معنا دا شو چې کم انسان دغه دواړه کلمې زیات یې الله بدته خیر هم ورسي او دغه کلمو په وجه باندې الله تبارک وتعالى دته عزت هم ور کوي حبیبتان الى الرحمن رحمان صفت ذکر کړو الى الله او نویل او بل صفت ذکر نه کړو رحمان ذکر کړو وجه دا وی رحمان په دې کې وسعت ده الله مهربان ده په ټولو عبادت باندې هم په مسلمانانو باندې او هم په کافرانو باندې دې ځکه باریکه اشاره وشو دې خبره طرف ته وی دا کلمې رحمان ته محبوب دي او رحمان داسې ذات ته څنګه په لږ عمل باندې ډیر اجر ورکړي دغه کوم دوی کلمې دي د دوی دو کلام دي دو جملې دي جملې کمی دي خو الله تبارک وتعالى په دې باندې کوم اجر ورکړي اجر ډیر زیات ورکړي حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان
مخکې ذکر شوی وي الله ته دا رحمان ته دغه محبوب دي نو چا په ذهن کې دا خبره راتلله ده چې دا دوه جملې چې دا رحمان ته محبوب دي نو ظاهره خبره ده دا به مشکل هم ډېرې زیاتې وي ځکه چې کوم عمل اجر زیات وي نو هغه کې مشقت زیات وي نو دا به دغه وي مشکلې به وي اجورکم علی قدر نصیبکم وی تاسو کوم اجرونه ملويږي دا په مقدار د ستړي تاسو ملويږي څومره مشقت وي کوم عمل کې مغمر اجر الله تبارک وتعالى ورکوي نو جواب شلو خفیفتان علی اللسان وینا رحمان ته محبوب دي خو لیکن په دې کې مشقت نشته دا په ژبه باندې آسان هم دي دا کوم خیال وهم تاسو دا خیال وهم تاسو ټیک نه ده خفیفتان علی اللسان وجه د خفت څه ده په دې کې یو وجه د خفت دا ده چې په دې کې حروف استعلاء نشته سخت حروف په دې کې نشته استشزرتم تکاکاتم داسې قسمه کلمات په دې کې نشته بلکې حروف لین دی ورکیه او الف یا ورکې راغلي دي اسانه کلمې دي په ژبه باندې تجربه هم ثابته ده ټول تاسو یو کرته وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم څه مشکل ورکشتا خفیفتان علی اللسان او بیا دویمه وجه علماء کرام ذکر کړی ده ویو اسماء دي او افعال دي وی اسماء افعالو کی مشقت وی په نسبت سره اسماء ہوتا په دې کې ثقل وی په نسبت سره اسماء ہوتا اسم کې اسماء کې ثقل نوي او په افعالو کې ثقل وی او دغه کمی کلمې دي په دې کې فعل نشته په دې کې ټول اسماء د اسم ده بیا په اسماء کې انصراف او عدم انصراف منصرف غیر منصرف کې ثقل وی په نسبت سره منصرف ده دغه کمی کلمې دي په دې کې غیر منصرف کلمه نشته ټول کې منصرف دي نو دې دوی نه په دې کې خفت ده او په دې کې اسانۍ د خفیفتان علی اللسان په ژبه باندې دغه دواړه کلمې اسانې دي بیا وهم راغلو په ذهن کې چې دا کلمې الله تم دغه جملې الله تم محبوب دي په ژبه باندې هم اسانې دي نو څنګه په ژبه باندې اسانې شولې نو بیا اجر کم وي لکه کم عبادت کې کم عمل کې مشقت زیات وي هغه اجر زیات وي او څکله دا په دې کې ثقل نشته او په دې کې سختی نشته مشقت نشته اجر به کم وي نه دغه وهم ازاله وشولا ثقيلتان فی المیزان وینا دا کلمې داسې دي چې په ژبه باندې خو اگر کدا هغه آسان دي خو دا کم اجر دا اجر او دا کم ثواب دا هغه په میزان کې ډېر زیات درون وي ثقيلتان فی المیزان دا دوړه به ثقيل وي درنې به په المیزان په میزان کې دا وجه د ثقل په دې کې صدا یو وجه د ثقل په دې کې دا ده دنیا کې انسان څومره هم اعمال کوي نیک اعمال کوي په دې نیکو اعمالو کې کم کړواهت او کم سختی ده او کم تریخواله د غور کې ظاهر ده او کم فایده ده فایده او غیبه ده پټه ده مونږ دغه نیک اعمال کوو درس او تدریس منځونه عبادتونه حجونه داس مونږ کوو په دې کې مشقت شته کړه مشقت ظاهر ده خو لیکن مو تاسو په ذهن کې آقا صلی الله علیه وسلم او قران پاک ما او تاسو دی باندې دا اجر ملويږي دی باندې دا اجر ملويږي دا کم اجرونه دي اجرونه پټ دي نو مونږ هغه تریخواله برداشت کوو کم د اجر دا کوم سیلا دا غسیله پټه ده د دې په وجود هم دغه تریخواله هغه برداشت کوو بل طرف ته کفار دي نافرمانه خلق دي هغه زنی بد اعمال کې بد اعمال کم خوګواله ده هغه واضح ده او کم تریخواله ده تریخواله پټ نو دی خوګوالی ته طرف ته توجه کوي او هغه عمل کوي او هغه کوم سیلا دا غسیله ډیره سخت ده هغه په جهنم کې په بدل کې ورته جهنم ملوي او نیک اعمال کوم دی په دې کې تریخواله هغه ظاهر ده باوجود د تریخوالي نه چې هغه تریخواله ظاهر ده او خوګواله پټ بیا هم دغه انسان دغه کلمې یې الله تبارک وتعالى دغه وجبنتي په دغه کلمو کې ثقل پیدا کو دروانه پیدا کی چې کله دا په میزان کې واچول شي دا بدرنی وخیږي دغه وجه د ثقل ده دغه دوه کلمې کومې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په دې کې دوه قسم صفات ذکر دي یو ته لکی کی صفات ثبوتی او بل ته لکی کی صفات سلبی سبحان الله پدې کې صفات سلبیه او طرف ته اشاره ده او بحمده پدې کې صفات ثبوتیه او ته اشاره ده سبحان الله دغه مصدر ده لازم النصب مصدر ورته لکېږي بازمار الفعل سبحان دا مصدر لازم النصب بازمار الفعل همیشه دا منصوبي او دې پر فعل هغه پټ ویه دې معنا داسې تقدیر دی عبارت داسې ده اسبح سبحان الله يسبحت سبحان الله ز پاکي بیانوم په پاکي بیانولو سره د الله هر قسم عیوبنا الله تبارک وتعالى ز دغه پاکي بیانوم
سبحان په معنی د تسبیح سره د سبحان الله سبحان الله وبحمده او بحمده کی سبحان الله وبحمده الله تبارک وتعالى ټول عیوبنا پاک وبحمده الله تبارک وتعالى متلبس په ټول صفاتو سره نو کم ذات داسي وي څنګه کمی کلمې داسي وي چې پاغي کې دا خبره ذکر وي چې الله ټول عیوبنا پاک او ټول صفاتو سره هغه متصف نو داسې قسمه کلمات دا به الله ته محبوب خامخاوي ځکه چې الله تبارک وتعالى ته په دې ټولو شیانو کې محبوب شي دا څنګه ما مدح څوک کوي ما صفت څوک ذکر کوي ما ثنا څوک ذکر کوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دغه دو جملې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په دې کې دوه صفات ذکر دي صفات ثبوتیه هم ذکر دي صفات سلبیه هم ذکر دي مخکې باب کې تاسو ذکر کړل باب قراءة الفاجر او دې ځای کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم د دې فضیلت ذکر شولو نو د دوه کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم د دې دومره فضیلت ده صدا حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان دي د دې دومره فضیلت ده یہ قرآن خود دی کلمونا ډیر زیات او چتا قرآن ټول صفات ثبوتیه او صفات سلبیه نه ډکتا نو دغه تلاوت به څومره فضیلت وي دغه تلاوت به څومره ثواب وي خلق دغه ذکر په فضیلت کې لګیا دي دغه ذکر فضیلت تلاش کوي او قرآن څخه دینه موچتا دغه تلاوت کم دغه خلکو پر خدای لیدا نو دې سره امام بخاری رحمه الله هغه باب سره ربط هم قائم کړلو چې دوی دومره فضیلت تاسو اندازه ولګوي د قرآن پاک د تلاوت به څومره فضیلت دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نبی علیہ السلام فرمائی کم انسان دغه دوه جملې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سل کرته پورز کې ولستلې حطت خطاياه الله تبارک وتعالى د کم ګناهونه دي هغه به معاف کی و ان کان مثل زبد البحر د سمندر د جاګو برابر د ګناهونه ولي نوي الله تبارک وتعالى دغه دوه کلمو د ورت په وجه باندې هغه ګناهونه به معاف کیه دومره لوی فضیلت دغه کلمو ده امام بخاری رحمه الله خپل کتاب خاتمه هغه په عظیم لفظ سره وکړه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اشاره وکړه دې خبره طرف ته اما دغه کم کتاب ده کتاب عظیم کتاب ده عظیم سره اشاره وکړه دې خبره طرف ته چې دغه کتاب هم عظیم ده د لستون کې هم عظیم ده د طالب هم عظیم ده د استاد هم عظیم ده د مطالعه کون کې هم عظیم ده او په دې باندې عمل کون کې هم عظیم ده دې طرف ته امام بخاری رحمه الله اشاره فرمایله امام بخاری رحمه الله د خپل کتاب خاتمه هغه په دغه حدیث سره ولې وکړه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په دې کې امام بخاری رحمه الله براءت اختتام ته اشاره وکړه مخې ته تاسو ته ځای په ځای باندې د هر کتاب په ختمېدو باندې داسې حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی ده چې باقي کې باریکه اشاره ده دې خبرې طرف ته چې ما دغه کم کتاب روانده کتاب په دې ځای باندې ختم شولو او د خپل ټول کتاب خاتمه په دغه حدیث باندې وکړه اشاره وکړه براءت اختتام ته قرآن پاک الله تبارک وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفر نبی علیہ السلام څکله دعوت او تبلیغ قوم ته ورسول مکی او مدنی زندگی د نبی علیہ السلام هغه تیر شول او نبی علیہ السلام عمر په ختمېدو باندې شولو نو سوره نصر الله تبارک وتعالى نازل کړو نبی علیہ السلام څکله دغه تلاوت کړو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او جاړل چا ورته ویل دا خو لوی خوش خبری ده ورایت الناس يدخلون في دين الله افواج ده خوش خبری ده او دغه بوډا او دغه مشر دغه جاړي وتا اوس څه پته ده په دې کې د نبی علیہ السلام د تلو د رخصتي ولا تذکرہ ده الله ورته فرمایل وی تا کوم میشن تا کوم ذمہ داری وغه د خې طریقې سره ادا کړه فسبح بحمد ربك واستغفرهم ته تسبیح بیان او سره د حمد ایتانا واستغفره الله نه بخنه غواړه نبی علیہ السلام څخه عمر ختمېدون او الله تبارک وتعالى فسبح بحمد ربك اغي تذکرہ وکوي ته سبحان الله وبحمده دغه کلمات ته سبحان الله الحمدلله نبی علیہ السلام د عمر خاتمه او دې ځکه سبحان الله وبحمده ذکر کړو اما د کتاب کوم عمر دا اما د کتاب د لیکلو کما سلسله روانه واغه بس په دې ځمنه په ختمېدو باندې دا بلکې ختم شوله دې طرف ته امام بخاری رحمه الله اشاره وکړه دویم نبی علیہ السلام فرمایلی دی من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه اچات اخرنی کلمه لا اله الا الله
واو اخر وخت کې لا اله الا الله کلمه ویلې دا به جنت ته داخلي کی نو اخري کلمه لا اله الا الله ذکر وکنو نو په دې ځکه امام بخاری رحمه الله خپل کتاب په اخر کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ذکر کړو. دریم وجه علماء کرام ذکر کړی دا امام بخاری رحمه الله یو حدیث طرف ته اشاره کوي وکم انسان یا ډیر کسان په مجلس کې کینی ظاهر خبره د مجلس کې قسمه خبرې کیږي نو د دغه مجلس کفاره نبی علیہ السلام فرمایي غدا د سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك دغه کلمات څخه انسان وای سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك مجلس په اخر کې دغه کلمې وای وي دغه مجلس کې څومره هم لغزشونه تانه شي وي الله تبارک وتعالى ټول به تمام کړي. امام بخاری رحمه الله د خپل کتاب په اخر کې هم دغه حدیث ولګول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اشاره وکړه دې خبره طرف ته چې ما د مجلس اختتام شروع لکه څنګه د عام د دنیا مجلسونه دیغه ختميږي او په اخر کې دغه کلمه لوستل کېږي. ما د کتاب د لیکلو کوم مجلس او هغه اخر ته ورسېدلو نو په اخر کې دغه کلمه هم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. رب دغه اخرینی باب اخرینی کتاب ابتدا کتاب سره صدا ابتدا کې امام بخاری رحمه الله کتاب الایمان ذکر کړلو او په اخر کې امام بخاری رحمه الله اخرینی کتاب ذکر کړلو کتاب التوحید کتاب الرد علی الجهمیه وغيرهم والتوحید دغه کتاب امام بخاری رحمه الله ذکر کړلو ابتدا کې کتاب الایمان او په اخر کې کتاب التوحید او په منځ کې اعمال ذکر کړل. امام بخاری رحمه الله یو اشاره وکړه دوه اشاره وکړلې یو دې خبره طرف ته اشاره وکړه وی اعمال دا به علم معتبر وي څکله دې سره ایمان وي او که ایمان اعمال سره نو داسې قسم اعمال به معتبر نه دي. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه عمل صالح د پاره ایمان دغه شرط ایمان وی عمل به معتبر ایمان نه عمل به معتبر نه. امام بخاری سے وہ فرمایل کتاب الایمان اول کې ذکر کړلو کتاب التوحید اخر کې ذکر کړلو وک اعمال او اعتباریت غوړي چې ما اعمال هغه معتبر وګرځيږي اخیره پوره به په ایمان بدلیه. او دوی دې خبره طرف ته اشاره وکړه کتاب ابتدایم کتاب الایمان سره خاتمه په کتاب التوحید سره اشاره وکړه دې خبره طرف ته سمادار د نجات هغه په استمرار د ایمان باندې ده اول نو واخله تر اخره پورې کته مؤمن یي نو ته ته نجات ملاوي شي او کنه په اول کې د ایمان دا ورسره به ایمان نو ته بیا معتبر اطاعت به نجات غنشي مليدله لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. نبی الله تبارک وتعالى خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وکبل فرض تام شرک وکړلو وتا کوم اعمال دي اعمال به برباد کما ابتدا کتاب الایمان خاتمام کتاب التوحید اول نو واخله تر اخره پورې به استمرار د ایمان وی نو به ته نجات ملويږي کله استمرار کې ختم شول اخر کې ایمان نو نبی نجات ته نشي ملويدل. امام بخاری رحمه الله اولنې حدیث هغه په انما الاعمال بالنیات سره راوړلو او اخرنې حدیث وزن د اعمال ولې راوړلو اشاره وکړه دې خبره طرف ته انسان ته کوم اعمال کوي په دغه اعمالو کې وزن برسي کله برسي دې اعمالو کې به وزن رسي دا به ال رسي کله اتا ول نیت ور سره وي چې څومره اتا نیت کې خلوص وي اتا عمل کې به وزن وي او پر ورځ قیامت کې وزن د اعمالو څخه کله کېږي نو دا اعمال به اتا ول تر نه وي او که اتا نیت کې کمزوري و خلوص ور کې نو دې طریقې سره بیا اتا کم دغه عمل د پاغي کې به وزن نه وي. امام بخاری رحمه الله اولنې کوم استاد ذکر کوي د حدیث ولغه حمیدی صاحب دا او دې ځکه اخرنې کوم استاد ذکر کوي د اخرنی حدیث ولغه احمد صاحب دا احمد ابن اشکاب حمید او د احمد کوم ماده د حمد دا امام بخاری رحمه الله اشاره کوي شکر تا فالحمد اولا واخرا الله ز اول کې مې تا شکر گزارم په دې اخر کې مې تا شکر گزارم یا خدای په هر ټیم کې تا شکر گزارم ما کې کمال نه وي تا توفیق صدقه ابتدا ما کتاب شروع کړلو اخره پرې ورسېدو طالبانو ته مو تاسو ټول ته امام بخاری سے اشاره وکړه
تاسو هم د الله شکر ادا کوئ یو هغه وخت اوس دغه کتاب شروع کېدلو او یو دغه وخت راغلو چې کتاب خاتمه کیږي بي د حضورونو نه بي د رکوټونو الله تبارک وتعالى دغه کتاب خسته طریقې سره سره ورسولو نو شکر ادا کول د الله په کار دی د امام بخاری سی باولنه استاد حمید ذکر کړلو حمیدی سی او اخرنه کوم استاد هغه احمد ابن اشکابی ذکر کړلو امام بخاری رحمه الله په اولنی حدیث کې کوم صحابي ذکر کړی دغه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا او اخرنه حدیث هغه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ذکر کړي په دې کې باریک اشاره کوي امام بخاری رحمه الله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په صحابه کې افقه الصحابه او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په صحابه کې احفظ الصحابه الله تعالی لوی حافظ اور کړي او تفصیل سره تاسو ما خبرم کړي و د په حافظي کې کمزوري و نبی عليه السلام ته دعا وکړه چادر غور کړو چادر روچت کړو سینې سره ولګاو یغینه بعد ما چرته حدیث نه دایر کړي امام بخاری سے اشاره کوي دی خبره طرف ته وی حدیث د پاره دوه شی ضروری دي یو فقاهت او دویم ورکی حفظ اتقان دغه دوه شی څه چا کوي خصه طریقې سره بغه حدیث لوستل هم شي او خصه طریقې سره په دې باندې عمل هم کول شي او خدمت هم کول شي دویم امام بخاری رحمه الله اشاره وکړه دی خبره طرف ته اول حدیث کې هغه د ابو هريره سے ذکر کړو اخرنه عمر فاروق سے ابو اخرنه حدیث د ابو هريره سے ذکر کړو په صحابه کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بہادر صحابي و او په صحابه کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فقر فاقه ولا غربت ولا صحابي و امام بخاری رحمه الله فرمایي طالبانو ته مو تاسو ټولو ته وکتا سو د حدیث خدمت کوي نو حدیث خدمت د پر شجاعت ضروری ده بہادری ضروری ده دا ډرپوک سری کار نه ده او دویم دا د صدقې میدان کې بہادری سره څنګه ته خدمت کوي د قران او د حدیث په دې کې به تکلیفونه مرسي لوګه به مرسي دغه به برداشت کوي کله دغه دوه صفات ته برداشت کولای شي حدیث او خدمت شروع کو کنه شي کولای بیان مکوه دې لپاره دلیریم ضروری ده او دې لپاره تکالیف او برداشت هم ضروری ده او فقر او فاقه برداشت کول هم ضروری دي یو دریمه اشاره امام بخاری سے وکړه اولنه حدیث دا عمر فاروق سے ذکر کړي او اخرنه حدیث دا ابو هريره سے ذکر کړي او دا دوه صحابه کرام دا مهاجرین دي دا انصار نه دي دا دوه مهاجرین دي امام بخاری سے فرمایي یا حدیث اخستل کا غواړي احادیث حاصل اول کا غواړي دي د پر هجرت خامخا کوي په کور کې دغه سبقونه د حدیثونه نه لګيږي ته خامخا دي پر هجرت کوي خپل علاقه به پرګدي بل ځای ته بسي او دغه حدیث به خې طریقې سره داخلي دې طریقې سره امام بخاری رحمه الله د خپل کتاب هغه خاتمه کوي او په اخر کې خپل فضلاو ته دوه خبرې زارس کوم او به ان شاء الله غینه بعد دعا کو امام خو فضلاو ورونو تاسو تقریبا اته کال خدمت وکړلو اته کال هم تکلیفونه برداشت کړل اته کال مهنت وکړلو او د دنیا اصول دا کم انسان کم مقصد د پاره پیدا وي کم شی کم مقصد د پاره پیدا وي کاغین هغه مقصد حاصلېږي نه دغه شی به قیمتي وي او هغه مقصد نه حاصلېږي به دغه شی قیمت او عزت به ختم شي مثال طور سره دغه پکې لګېدلې دي په مسجد کې کدا ما او ته هوا را کوي مقصد هم دغه د ما او ته به هوا را کوي کدا ما او ته هوا را کوي نو ما او ته د دې قدر هم کو د دې عزت هم کو د دې خیال هم سات او کله به دا خراب شولو کار نه کې مقصد نه حاصلېږي هوا نه کوي نو ما او ته به دې سره څه کوو هیڅ قسمه قدر او قیمت نه روای غلو په کباړي باندې به خرڅ کوه بعینه هم دانګه ما فضلا ورونو تاسو اته کال مهنت وکړو انا کال مهنت وکړو تاسو دغه مهنت بنیادی مقصد هغه د دین خدمت ده هم دې لپاره تاسو قران او حدیث ذکر سمون به تاسو دکو به بغینه به خپل باندې عمل کوو نور خلکو ته به رسو اما درخواست تاسو ټول په خدمت کې ده چې تاسو کوم مقصد لپاره تاسو باندې مهنت وشلو چې دغه مقصد د نګوري فوت نشي دا ځینې چې دنیا پسې ولګيږي نه دنیا پسې باندې لګيږي د دین پسې ولګيږي او دین خدمت به خې طریقې سره کوي قران کې الله تبارک وتعالى دی زنانا سمکی مکرمی کې اوسدونکو وغه مثال ذکر کړی دا ولا تکونوا کلتی نقضت غزلها من بعد قوه انکاثا دغه زنانه په داسې وا وې دی په کپڑے جوړولې او دی کې ماهر وا سبینه بکینستا او ما ذکر پورې مکمل تورونه به تاو تاو کړ کپڑے به وګڼلا سکله به بيګي بشو به بلګیا شو به ورانه کړل به بیړنګ کړل نو دې څه مقصد چې سبینه بيګي پر مهنت او به بيګي به کوم مهنت کړ خپل مهنت به ځای کړو الله فرمایي تاسو دی خزي په شانتي مکه گیا کچې تاسو ولګیدل دین خدمت مو پرې خو د دنیا پسې ولګیدل
تاسو کوم مهنت تا تاسو کوم مثال د به دغه مثال وی کوم زنانه مثال الله ذکر کړی دا الله منع کړی د دین ځان ستای دین خدمت وکویا او د دین شعبې مختلف شعبې دي کم ځای کې دین خدمت کوی تا مطمح نظر تا مقصد نظر هغه صرف او صرف د دین خدمت وي کته په مدرسې کې کته په جماعت کې کته مثال تو سره په سکول کې کته په دفتر کې کته په کم میدان کې همي د دین مختلف شعبې دي دین په مختلفو شعبو کې خدمت کوا خو مقصود به تا د دین اسلام غلبه وي د دین اسلام بلندۍ وي او دا خدمت به الله تعالی خلی دا به الله خلی سکله تا کردار او گفتار هغه برابر وي امام بخاری سے اخر کې تاسو ته فرمایل وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن اے ما فاضل اورورا د ټوله دنیا معاشره دا به تا محاسبه کوي تا نگرانی وکي اتا کردار ته هم سترګې غړې تا گفتار ته هم سترګې غړې کایتا کردار برابرو اتا گفتار برابرو نو به د خلق د معاشره به پتا باندې اعتماد کوي او چې معاشري کله پتا باندې اعتماد وکړلو او تا نظر هغه دین خدمت ته چې ته کمی طریقې سره په کمی شوبې کې دین خدمت کوي تا ته بیا رکاوټ نه وي اتا په خله کې به اثر وي اتا په کردار کې به اثر وي ته څه کم زیاته هم چې تا ته الله تبارک وتعالى بندې دروازې کولوي ما خپل فضلا ورونه ته امدغه درخواست چې تاسو مطمح نظر به دین خدمت وي او دین خدمت کامل طریقې سره تاسو الا کوي چې کله تاسو کردار برابر وي تاسو کله گفتار برابر وي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اخلاص سره درود شریف وای دا بخاری شریف خاتمه ده او بخاری شریف په خاتمه کې څه کوم دعا هم غوښتل شي الله تبارک وتعالى تجربه نه ثابت ده الله تبارک وتعالى هغه دعا قبلې ډیر لري نه کسان غري دي دعا د پاره او ډیرو نارینه او زنانه او مسافر دعاګانې غوښتي دي په اخلاص سره دعا وکړي مدرسې تم دعا وکړي استادانو تم دعا وکړي او دې طریقې سره د کلی قوم تم دعا وکړي تاسو ډیر لوی خدمت کوي او د مدرسې څومره معاونین محبین دي چې په کم ځای کې دي چې مدرسې سره تعاون کړی دا هغه تم خې طریقې سره دعا وکړي الله تبارک وتعالى دا خاتمه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم يا ربنا إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا نعم المولى ونعم الناصرين يا حليما لا يعجل يا جوادا لا يبخل يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا خبير يا عليم اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا ربنا إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك عبدك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك عبدك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وأنت المستعان وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم لا تفوضنا إلى أنفسنا طرفة عين
ولا أقل من ذلك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مسرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأصدقاء آبائنا ومعاونينا ومعاوني جامعتنا وشيوخنا وأساتذتنا وتلاميذنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من النار. اللهم حقق لنا جميع ما نتمنى. اللهم حقق لنا جميع ما نتمنى. اللهم حقق لنا جميع ما نتمنى. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم لا تخزني فإنك بي عالم ولا تعذبني فإنك علي قادر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. لو يا خدایا بخاری شریف ابتداء واخله تر اوسه پوری درش ولو یا الله تو رحیم و کریم ذاتی اتا رحمت وسیدا ته خپل باندې فرمایلی دي سبقت رحمتي علی غضبی. الله مون کمزوریو په دې کتاب کې به کوتاهی شي وي. الله دا حدیث د لاج او د عزت ستلو سکم مقام دا الله غي طریقې سره مونږ د حدیث لاج او عزت نوي ستلې. لو یا خدایا مونږ ته ګناهونه معاف کړي. الله مونږ ته کوتاهی نه معاف کړي. اے الله دغه کوم فضلای کرام دي. الله دغه کوم غرباو ټولې دا الله د جامع دارالعلوم سراج الاسلام د باغ ګلان دي. اے الله په دې جامع باندې اعتماد کړی دا الله دوی ته علمي عملی ترقی ور نصیب کی. الله علوم نافعه بعمل نصیب کی. الله والدینو په ژوند کې کامیاب کی. الله والدینو ته پر بهترین صدقه جاریه وګرځي. الله والدینو ته پر دنیا او آخرت کې ذریعہ د فخر وګرځي. الله والدینو ته پر اساتذه او پر دنیا او آخرت کې الله د سترګو یخواله وګرځي. لوی خدای د جامع دارالعلوم سراج الاسلام سرمایه ده. الله د دې حفاظت تو فرمای. الله د دوی حفاظت تو فرمای. الله د دوی ایمان او د امانو حفاظت تو فرمای. الله دوی ته ترقی ور نصیب کی. الله په مخ رڼا را وستل کی. لوی خدای دغه بخاری شریف په پوجي باندې الله کم ځای کې د دین خدمت زیات ضرورت وي الله غي ته تیار کی. اے اللہ قبول خدمت اور نواخستلے کی ہر قسم رکاوٹوں نے وسعتلے کی. اے اللہ د جامع دارالعلوم سراج الاسلام کہی څومره طلباء دی بنین دی بناتی ټولو ته علوم نافعه به عمل نصیب کی. اے اللہ ټولو ته کامیابی اور نصیب کی. الله په دې طلباء کې د وخت شاه ولی الله رحمه الله پیدا وکي. الله په دې طلباء کې د وخت مدنی رحمه الله پیدا وکي. الله په دې طلباء کې د وخت شیخ الهند رحمه الله پیدا وکي. الله په دې طلباء کې د وخت شیخ عبدالحق رحمه الله پیدا وکي. الله په طلباء کې د وخت مفتی محمود رحمه الله پیدا وکي. اے الله څومره معاونین محبین دي اداري دي استادان دي غیر باندې مهنت کړي دا الله غوي تسلیخ پر شان مطابق ور نصیب کی. د جامع دارالعلوم سراج الاسلام څومره اساتذه دي شيوخ دي منتظمین دي خدام دي الله د دوی د قبيلو سره خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. اے الله د دې پسیلې کې د دوی کم بچی دي هغه ته هدایت تامه او صراط مستقیم نصیب کی. اے الله د دوی دغه خدمات په خپل دربار کی قبول و منظور وګرځي. علوم و معارف دروازې ور باندې کولاو کی. الله پریشانی ورته ختمي کی. زړه مقاصد غیب نه پورا کی. اے الله وسائل اسباب د رزق ورته مهیا کی. هر قسمه پریشانیوں نه تکالیف نه اوسه تل کی.
اے الله د جامعې څومره معاونین محبین دي تا ته معلوم دي چې په کم کم ځای کې دي چا نه ما بزا خلم مخکې تعاون کړی دا اوس تعاون کړی دا بیا به تعاون کوي الله ټول تعاونونه په سخت وخت کې په کار راوستل کی الله ټول ته بدلې دنیا او آخرت کې ور نصیب کی اے الله خلق زونه دي ادارې طرف ته مایل کی لوی خدای دغه اداره ته اداره ده اندرونی بیرونی شرور او آفات او بلیاتونه وساتل کی الله خپل حفظ او امان کی وساتل کی اے الله هر قسمه ترقی ور نصیب کی اے الله دغه باغ تر قیامت پورې آباد او شاداب وساتي الله مړاویدونه وساتل کی الله بیکار کې دونه وساتل کی اے الله ورونه کی نور هم زیات کی امام والد صاحب رحمه الله امام نک رحمه الله تو دعا وکي الله هغه په مزارونو باندې خپل شان مطابق انوارات او برکات نازل کی اے الله قبرونو ورته منور معطر وګرځي اے الله په قبرونو باندې قرآن ورات نازل کی په هند حیات کې څومره خدمات کړې دي الله ټول خدمات ورته قبول او منظور وګرځي امو تاسو کوم حقداران وفاتي والدین وفاتي خويندې ورونه وفاتي الله ټول قبرونو نور نه ډکي ټول امت مسلمه په حال باندې رحم وکي څومره مردگان اسلام شوي دي الله ټول ته بخنه وکي الله ټول ته جنت الفردوس نصیب کی امورون دی مولانا ضیاء اللہ سے محتمم سے برادر محترم مولانا عرفان اللہ سے قاری عطا اللہ سے مولانا مستعان اللہ سے امدار کی نور کمرون دی مدرسی خدمت کی اللہ دوی د قبیلو سے خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي هر قسمه ترقی او نصیب کی د جامع څومره اساتذه دي کم کم استاد نامه بزا خلم په دې مجلس کې ناس دي مولانا فیض الله صاحب دا استاد محترم مولانا شیخ الحدیث محمود شاہ صاحب دا قاری ولزدہ سے مولانا سردار صاحب استاد محترم مولانا محمد عامل سے مولانا سید الرحمن صاحب مفتی طاهر سے مفتی عظیم الله صاحب څومره استادان دي مولانا نجید الله صاحب کم کم استاد نامه بزا خلم الله چانه مې مواخصي چام نه دي خستی الله ټول زو مقاصد پورا کی الله د دوی د قبیلو سے خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي اے الله ته به دې بندي گواهی خپل بچو فکر نشته ور سره د مخلوق خدا د بچو د طالبانو فکر دا الله د دوی دغه سې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي کله سکول استادان دي کباناتو کې معلمات دي الله ټول په حال باندې ترحم وکي د مدرسې کوم معاونین محبین دي الله غوي په حال باندې هم ترحم وکي ډیرو نارینه او زنانه او مسافر دعاګانې غوښتي دي الله چې څه کې سو پریشانی ختمه کی الله پریشانی د خوشالو ذریعہ وګرځي اے الله کشری مقاصد غیب نه تر سره کی ډیرو مرګارو چټونه لګلې دي زبانی رتل دي الله چې څه کې سو مشکلات وي الله مشکلات ختم کی چې څه کې سو حوایج شرعي غیب نه تر سره کی بیماران ته صحت ورکي شارجي سے بیمار دا همدارنګ نور بیماران د هسپتالونو کې پرته دي دعاګانې غوښتي دي الله ټول ته صحت نصیب کی ټول تخپل له درو ګرځولې کی کلی قوم متعلق دعا وکړه دغه قوم په دینو په دنیا باندې خسته لري هر قسم آفات او بلیاتونه وساتل کی بدای رنگ بدایونه وساتل کی الله کم د خدمتونو د مدرسې کی د خدمتونو ته قبول منظور وګرځي چاپیره څوره قومونه دي کم کم قوم نامه بزا خلم الله په دې ټول قومونو باندې بلکې پوره امت مسلمه باندې د امن او خوشحالي چدرونه وګړولې کی مملکت خدادات پاکستان حفاظت او فرمای الله جمعیت العلماء اسلام حفاظت او فرمای وفاق المدارس حفاظت او فرمای څومره مدارس دي مساجد دي مراکز دي خانقاهونه دي علما طلبه مجاهدین حق دي حرمین شریفین دي الله په دې ټولو باندې الله د امن د خوشحالي چدرونه وګړول کی ټول حفاظت او فرمای کم خلق علما سره مینا کوي کم خلق علما سره محبت کوي الله تور سره محبت وکي الله تور سره مینا وکي اے الله ته په دې باندې گواشي د غجلې متاتنی ولیدي الله تعالی علاوه بل درې مونښتا الله تعالی علاوه بل ربي مونښتا الله تعالی علاوه بل ملجا او منجا مونښتا ته په دې باندې گواشي د غجلې متاتنی ولیدي الله ته حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله تبارک و تعالی په دربار کې کله بنده لاس ونیسي الله ملائکو ته فرمایي اے ما ملائکو دغه بنده دي ما ته لسونه ولیدي استحییت من عبدي وليس له غیري ما ته خپل بنده لسونه حیا رسی د په دې باندې پوری د زمانه علاوه بل ربي ته نشتا ما نه علاوه بل ملجا من جای نشتا ځکه لسونه ولیدي ته حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل یا الله فرمای قد غفرت له ما ته بخنه وکړه دي ته بخنه وکړه الله ته په دې گواشي د غجلې متاتنی ولیدي تا نه علاوه بل درې مونښت الله تعالی علاوه بل ربي مونښت الله مو ګناهونه معاف کړي والدینو ګناهونه معاف کړي مو حقدارانو ګناهونه معاف کړي الله امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ګناهونه معاف کړي الله امت په حال باندې رحم وکړي الله امت په حال باندې رحم وکړي الله امت په حال باندې رحم وکړي لوی خدای دغه فضل او د سربندۍ روانه ده په 20 فروری باندې الله لوی لوی علماء کرام روان دي لوی لوی شيوخ روان دي الله یو دینی اجتماع ده یو روحاني اجتماع ده الله ته د دین کم طالبان دي دغه اعزاز کې دغه جلسه منعقد کیږي الله دغه جلسه ته کامیاب کړي
الله دغه جلسه ته کامیاب کړي. الله دې امت د هدایت ذریعہ وګرځي. الله د مدارسو د استحکام ذریعہ وګرځي. الله د مدارسو د ترقی ذریعہ وګرځي. الله د فضلاو د ترقی ذریعہ وګرځي. الله د حفاظو د ترقی ذریعہ وګرځي. الله د جامع دارالعلوم سراج الاسلام د ترقی ذریعہ وګرځي. الله د جامع دارالعلوم سراج الاسلام د استحکام ذریعہ وګرځي. اے الله ټول امت ته دغه اجتماع نه الله فایده ورسولې کی. الله هدایت ذریعہ وګرځوي. اے الله دغه کوم اجتماع ته کامیاب هم کی. الله ته په خپل دربار کې قبول کی. الله ته په خپل دربار کې قبول کی. الله ته په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. چا څه قسمت تعاون کړی دا تعاون کی الله ټول ته اجرونه ور کی. الله دغه اجتماع اسباب غیب نه مهیا کی. الله بند دروازې کولاو کی. سغزونه نرم کی. اے الله دغه اجتماع ته چا ردی کړی دی په خیر او عافیت سره راوستل کی. الله په خیر او عافیت سره دغه اجتماع ته تیر کی. امن او امان سره عافیت سره خوشحالی سره الله څوک ور کی خفامه کی څوک ور کی به قدر ما کی. الله کمل منل سي مونږ ته الله په خوشحالو سره راوستل کی. په خوشحالو سره رخصت کی. ما مو چانه خفا کی مامونه څوک خفا کی. کم خلک ورکی خدمت کی خاص کر کوي قوم ډیر لوی خدمت روان کړی دا الله د دوی دغه خدمت قبول او منظور کی. د جمعیت علماء اسلام کارکنانو خدمت روان دا الله د دوی دغه خدمت قبول او منظور کی. اے الله د دوی دغه بیلوس خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. یا الله څومره اجتماعات دي څومره دینی اجتماعات دي الله ټول حفاظت وفرمایي. الله قائدینو حفاظت وفرمایي. کارکنانو حفاظت وفرمایي. الله موږ په حال باندې رحم وکي. الله دې جامع ضرورت غیب نه مهیا کړي. الله بند دروازې ورته کولاو کړي. سغزونه ورته نرم کړي. اے الله د دې ضرورت د غیب نه مهیا کړي. الله د دې ضرورت د غیب نه مهیا کړي. الله مخلوق په دروازو باندې ممرسوا کوي. الله مخلوق په دروازو باندې ممرسوا کوي. الله ایتا بندگان یو ایتا د دین خادمان یو. الله مخلوق په دروازو باندې مرسوا کوي. خپل غني دربار احتیاج مو نصیب کی. الله د دې ضرورت غیب نه مهیا کی. الله د جامع ضرورت او حواله سره مو پریشان کوي. لویا خدای د جامع ضرورت او حواله سره مو پریشان کوي. الله څومره مدارس دي ټولو ضرورت غیب نه مهیا کی. ټولو علماء ضرورت غیب نه مهیا کی. ټولو مسلمانانو ضرورت غیب نه مهیا کی. اچا رزق تنگ الله رزق وسیع کی. اچا پریشانی وی الله اختلافات په مینه محبت باندې بدل کی. اچا دشمنی وی الله په مینه محبت باندې بدل کی. اچا څه قسمه مشکلات وی الله مشکلات ورته د خوشاله ذریعہ وګرځي. لویا خدای دغه فضلای کرام دی اخرنه درسوي موږ سره الله په امتام سپارلی دي ته حفاظت وفرمایي. الله په امتام سپارلی دي ته حفاظت وفرمایي. الله ایمان حفاظت مو فرمایي. الله امانو حفاظت مو فرمایي. الله دین خادمان وګرځولای کی. اے الله جامع څومره فضلات مخکینی دي اوسنی دي څه چې ته کې دي الله ته خوشحال ساتي. الله څه چې ته کې دي دروازې ورته کولاو کی. الله دین خادمان وګرځي. الله ضیا او حرمان نه وساتل کی. قبولیت قابلیت مقبولیت نصیب کی. اے الله د جامع څومره فضلات دي هر قسمه شرور او آفات او بلیاتونه وساتل کی. خوشحالي نصیب کی. الله دین خادمان وګرځي. الله يهودیت ته خدمت نه وساتل کی. الله نصرانیت ته خدمت نه وساتل کی. الله مجوسیت ته خدمت نه وساتل کی. الله بيدینۍ نه وساتل کی. الله استادانو د لپاره والدینو د لپاره جامع معاونینو محبینو د لپاره الله دنیا او آخرت کې ذریعہ د فخر وګرځي. ذریعہ د نجات وګرځي. من څومره اساتذه دي مفتي غلام الرحمن صاحب دعوت برکاته العالیه شیخ الحدیث حضرت مولانا سمیع الله رشید صاحب امدانه کې کم استاد نامه بزاخله استاد محترم حضرت مولانا حسین احمد صاحب دعوت برکاتهم العالیه نور کم استادان مونږ دی الله چا نامه بزاخله ټول عمرونو کې برکات واچي کم وفات دی الله غوي قبرونه نور نه ډکي الله مونږ نه واخله تر امام بخاری رحمه الله پورې امام بخاری رحمه الله نه واخله تر نبی علیہ السلام پورې څومره هم کبیر تیر شوی دی الله ټول ته دې ثواب ورسولای کی الله ټول روحونه ور باندې خوشحال کی مونږ والده صاحب بیمار ده دعا ورته وکي الله تور تصحیح نصیب کی الله مونږ دعا د پاره تاسو دعا د پاره سره د صحت دراز عمر نصیب کی الله دراز عمر نصیب کی الله د پلار سه غور نه اوچته دا برکات سره دی الله نور هم برکتونه منتسب واکي امور کما سایه الله تعدیر مونږ باندې قائم او دائم او ستل کی په دې طلباو کې بعضی طلبا د سیدی والدین وفات دي مندي وفات دي مور پلار خواهشم دغوي چې ما بچي عالم شي او زه خپل بچي په خپل ژوند کې په خپل باندې وګورم څه پټکي ویلي ما ته کور تراشي نه غوي په قبرونو کې پراته دي الله غوي په قبرونو کې خوشحال کی
الله هغوی په قبرونو کې خوشحال کړي الله د دې ثوابونه هغوی روحونو ته ورسولی کړي هغوی روحونه ورباندې خوشحال کړي د دوی رشته داران ورباندې خوشحال کړي الله ټول امت ورباندې خوشحال کړي زموږ استادان وفات دي د دغې مدرسې کوم شیوخ دي چا نه ما به زه اخلم څومره شیوخ وفات دي الله ټولو قبرونه نور نه ډکي الله چا بچی وفات دي چا خويندې رونه وفات دي الله هغوی ته بخښنه وکړي ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړي ای الله کمزوري دعا چلم نه رسي خو یا خدایه په خپل فضل باندې څومره هم د خیر دعاګانې نبی علیه السلام درنه غوښتي دي نیکو بندګانو درنه غوښتي دي الله موږ غواړو موږ تېره نصیب کړي الله په خپل فضل باندې کم شیانو نه نبی علیه السلام پناه غوښتي ده نیکو بندګانو نه پناه غوښتي ده الله مو پناه غواړو موږ ته پناه نصیب کړي الله مازیم په تیارو کې دا تیارې د پر رڼا باندې بدل کړي الله مستقبل مو تاسو ټولو روښانه کړي الله موږ ټولو نه دین خدمت واخیستلی کړي الله عالمي سطح باندې مو تاسو نه دین خدمت واخیستلی کړي هغې دپاره کوم آلات او اسباب ضرورت وي الله هغه آلات او اسباب مو تاسو ټولو ته مهیا کړي موږ محلې باندې هم ترحم وکړي څومره خلک راغلي دي الله تا د مقدس کتاب اصح الكتب بعد کتاب الله بخاری شریف د خاتمه د پر رغلی دي الله خلیج جوړي رغلی دي پزړونو کې پریشانی راوړي دي پزړونو کې مشکلات راوړي دي پزړونو کې مقاصد راوړي دي په دې نیت باندې دي زیات رغلی دي سپدې کې دعاګانې قبليږي لوی خدای ته غیرتی ذاتی لوی خدای ته سخی ذاتی لوی خدای ته په خزانو کې خو څه کمې نشته الله خلیج رغلی دي پټکو منګول دي زینا رخصت کې الله پزړونو کې پریشانی راوړي دي پریشانی ورته په خوشحالي باندې بدل کې الله په زړونو کې مقاصد راوړي دي الله مقاصد ورته ته په خیر سره حاصل کی کمی کې خیر وي الله خیر ورته ور نصیب کی الله مو ټول حال باندې رحم وکي الله مو ټول ناراضي شي داسې ناراضي زاغینه باندې تا ناراضګي نه وي الله مو په حال باندې ترحم وکي ټول امت په حال باندې ترحم وکي د کمی زاري کمی دعاګانې تر نو غوښتلې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي لری نو المنه غلي دي الله غوي په حال باندې هم ترحم وکي امت په حال باندې هم ترحم وکي الله مو ټول ناراضي شي او فید امر الى الله ان الله بصير بالعباد مبارک شټول ته مبارک شه جزاكم الله یو مرګره نازمي ورټول په خپل ذهن باندې کېنه شي نصرت الله سوی دراشي نصرت الله علم سپیڅلی سپینلار د وقار شه مبارک دی سپین دستار د وقار پس لبلهاو تکلیفونو ندی ځان رسولی تر منار د وقار فاضل رورا ډیر بزیر اوسیږي نکړی داغ داغ د پاکردار د وقار د خدای رحمت د نعمت څښتن شوي دستا په غاړه شولو هار د وقار ته ښایسته په عجیب جهان شوي چې مزاین شوي په سنگار د وقار د عمل وکي بمحکم ساتي تل راس بدرومي په مدار د وقار د عمل وکي بمحکم ساتي تل راس بدرومي په مدار د وقار ای د منصور درمن د زړه ټکورا تای مصداق د هر گفتار د وقار
نور در نزو د مدرسی استازا د بخاری او ترمذی استازا نور کتابنا اختتام تراسی تب مغفرتا کوي استازا نور در نزو د مدرسی استازا د بخاری او ترمذی استازا نور کتابنا اختتام تراسی تب مغفرتا کوي استازا پورا په حق دی هر کتاب ولوستو هپو ابهام دی هر یو باب ولوستو پوی تو مینان دی مونږ سراب کړلو تچی د هر اشکال جواب ولوستو هپو تب هم دی عاقدار از دکڑا مونږ نا خبر ولا هغه استازا نور کتابنا اختتام تراسی تب مغفرتا کوي استازا نور در نزو د مدرسی استازا د بخاری او ترمذی استازا نور کتابنا اختتام تراسی تب مغفرتا کوي استازا یقینا مونږ به خیانت کړی وي کمو دستا چری غیبت کړی وي خو نن معافي درنه مونږ ټوله غواړو که په ادب کې مو غفلت کړی وي کدی مغفرت نن ونکړلا شوبر سواد زمانه استازا نور کتابنا اختتام تراسی تب مغفرتا کوي استازا نور در نزو د مدرسی استازا د بخاری او ترمذی استازا نور کتابنا اختتام تراسی تب مغفرتا کوي استازا عجیب وخت د انقلاب دی ګرانا قرآن مظلوم شهید محراب دی ګرانا ستا شاګردانو پته نه لاګیږي د وینو تږی می قصاب دی ګرانا پوچا بڑ کی حاضری شی ګورا چبا نصیب وی زولنی استازا نور کتابنا اختتام تراسی تب مغفرتا کوي استازا نور در نزو د مدرسی استازا د بخاری او ترمذی استازا نور کتابنا اختتام تراسی تب مغفرتا کوي استازا دنن چې ګورای په خندا مخونه کیدای شي بیا نوی نه دا مخونه
خپلا کی یو بل ته به عفو کوو چرته جدا نشي خفا مخونه مونږ به تا ته دعاګانې کوو ته به مې هم نه هېروې استاذه نور کتابونه اختتام ته راسي ته به مغفرت کوې استاذه نور در نزو د مدرسې استاذه د بخاري او ترمذي استاذه نور کتابونه اختتام ته راسي ته به مغفرت کوې استاذه ورونو اول کړئ نظریې محکمې بیا د اسلام ټولې شعبې محکمې زیرک به اوسي ای عبید احرارا نن راوتلې دي فتنې محکمې ته استحکام به غواړې مونږ په حق کې او بل مضبوطی حوصلې استاذه نور کتابونه اختتام ته راسي ته به مغفرت کوې استاذه نور در نزو د مدرسې استاذه د بخاري او ترمذي استاذه نور کتابونه اختتام ته راسي ته به مغفرت کوې استاذه نحمده ونصلي على رسوله الكريم صدق الله العظيم الحمد لله ثم الحمد لله صدقه نیت و اخلاص او دغه خدمت و محبت د مرحوم حافظ اخونزاده نور حبیب رحمت الله علیه لدینا تقریبا 15 کاله مخته بنیاد دی دغه جامعه او بنیاد دی دغه مدرسې کېږدولې الحمدلله دا 15 کاله ورځ په ورځ دا په ترقي باندې روانه ده دا د هغه د نیت او د هغه د اخلاص نتیجه ده ورپسې د ده په خپل اولاد کې الحمدلله مرحوم اخونزاده محمد صدیق رحمت الله علیه چې کومه نوعه په اخلاص باندې د هغه خپل پلار په نقش قدم باندې د دې جامعې خدمت وکړه الحمدلله نو د دې هغه ترقي و فیوزات ټوله دنیا ته ورسېده الحمدلله مفسرینو دا لیکلي چې کشران د مشرانو په نقش قدم باندې اولادونه د خپل پلارانو په نقش قدم باندې روان سي نو الله به د دوی عزت له هغه خپلو مشرانو نه هم زیات کی خو تاسې په خپله باندې وګورئ مرحوم محمد صدیق صاحب چې د خپل پلار په نقش قدم باندې روان سو الله څومره چې د فیوزات او الله څومره چې د نفع او فایدې د دین دپاره واخیستې تېر نه بیا مرحوم اخونزاده صاحب الله دې جنتونه ورته نصیب کی دا ټولو بچیو الحمدلله
که ضیاء الله صاحب ده، که مفتی عبید الله صاحب ده، که مولوی صاحب عرفان الله صاحب ده، که قاری الله صاحب ده، او که دا نور بچی ټول دي داسې دي د اخندزاده صاحب په نقش قدم باندې په همغه خدمت طلباو کې، په خدمت علماو کې، په خدمت مدرسې کې، په درس او په تدریس کې، په تعلیم او په تعلم کې مشغول و مصروف دي. الحمدلله تاسې خپل اوقات دغه د خپلو پلارانو هغه فیوزات و برکاتو په برکت باندې دغه مدرسه الله نور هم ورځ په ورځ ترقي ته بیایي. الله دې دا نور هم سې د ترقي او کامیابي ورته نصیب وګرځوي. تیر کال شیخ سے مبارک سلاړ، الله دې عمر ورته ورکړي، الله دې د خدمت قبول کړي. هغه هلته سې خدمت کوي، هغه هم دې مدرسې خدمت ته مفتی صاحب سے دلته خدمت کوي، دام دې مدرسې خدمت ته. موږ چې هلته په افغانستان کې کوم خدمت مدرسو کوو، هغه هم دې مدرسې خدمت ته، ځکه موږ ټول له دغه مدرسې نه فارغ یو. موږ ټول په دغه مدرسه کې علم حاصل کړی، الحمدلله موږ په دې باندې فخر کوو. نو دې وجه نه نو تیر کال ما خوب وکوت، بیا هغه د خوب تعبیر همدغه راووته چې د عزت به نور هم زیات سی، په قوم کې به یې د عزتمن وګرځي. مفتی صاحب ته ما ټلیفون کاوه، خو ټلیفون یې جګ نه کړ، لږ مې په زړه کې غصه م ورته راغله. مالې زه به درته مبارکي ورکړم چې الله چې خوب مې کتلی، نو الله به د عزت نور هم زیات کړي، خو د حدیثو خدمت پرې نه ږدي. نو الله مفتی صاحب ته عمر ورکړي، په ډېر مصروفیتونو سره ورځ په ورځ د مصروفیتونه زیاتېږي، خو سره له سر د کال نه تر اوسه پورې یو سبق نه د قضا کړی. الله دې د په عمر کې برکت واچي، الله دې د اخلاص قبول کړي. په نیمه شپه باندې د له پېښور نه له لاهور او پنډۍ نه ځان را رسولی، خپل بخاري او خپل شاګردانو سبق نه د قضا کړی. نو الله دې دغه خدمت په برکت باندې د عمر نصیب کړي، الله دې د خدمت قبول کړي. د ټولې کورنۍ او خاندان خدای دا خدمت قبول کړي. د اخندزاده صاحب ټولې کورنۍ، مرحوم حافظ محمد عمر صاحب او مفتی صاحب محب الله شهید مرحوم او د هغه ټولو کورنۍ او خاندان چې د دې مدرسې خدمتونه کړي، هلته د شنیلي د مدرسې خدمتونه کړي، دا ټول د نور حبیب صاحب د باغ ګلونه او خدمتګاران دي. الله دې ټولو ته چې د پوره پوره اجرونه او ثوابونه ورسوي. الله دې هغوی قبرونه چې د انواراتو نه ډک وګرځوي. دغه طالبان د باعمل عالمان او فاضلان وګرځي، که د دورې حدیث طالبان دي، که نور طالبان دي، نورو کتابونو دي. الله د علوم لدني او فضلي ورته نصیب کی، الله د علوم ظاهري او باطني ورته نصیب کی. الله دې سید کورونو ته خیر پیښ کی. د منګه والدین او مور او پلار او استادان الحمدلله هغوی هم دلته درسونه کړي. اول فارغ دي دې جامعې، موږ فخر کوو په دې باندې، بلکې د موږ ټول ورونه کورنۍ له همدې مدرسې فارغ دي. نو ما ویلې د ما یو زوی ده امین الله سے لدی مدرسې نه فارغ نه ده، خو 5 کاله سبق یې ویلی. نو زه به تفاولا مفتی صاحب نه د دې مدرسې سند ورته وړم، دې دپاره چې هغه هم په دې سلسله کې همداسې داخل وي. نو الله دې د موږ د بچیو، د موږ ورونه او د موږ ورېرونه، د موږ معنوي اولادو، نسبي اولاد د خدای تعالی د دین په خدمت کې همیشه همداسې خدمتګار ولري، او الله دې خدمتونه قبول وګرځي. دغه مدرسینو استادانو کوم خدمت وکړه، درسونه او تدریسونه یې وکړه، الله دې پوره پوره اجرونه دوی ته نصیب کړي. الله دې د دوی بچي اولادونه علمای جید وګرځوي. انشاءالله چا چې په اخلاص باندې چې دا خدمت دین کړی وي، الله به دې د بچی عالم کوي، که نه لمسی به خامخا خدای ورته عالم ګرځوي. نو الله دې د موږ او تاسې بچي عالمان کړي، لمسي دې الله دې موږ عالمان کړي، بلکې سلسله تر قیامته پورې دې همداسې عالمان او فاضلان وګرځي. د موږ اولادونه او بچي زمن والمسیح الحمدلله الله ټول علما ګرځولي. د اخندزاده صاحب کورنۍ الحمدلله، که مشران دي که کشران دي، که نر دي که ښځې دي، د دین په خدمت کې مشغول و مصروف دي. الله دې دغه خدمتونه ورته قبول و منظور وګرځي. د قوم باندې په دې علاقې باندې د الله رحم وکړي. دا د دوی د خدمت اثرات دي، په اخلاص باندې خدمت طالبانو کوي. الله دې دا قوم نه خرابوي، الله دې آباد ولري. الله کوم ځای کې سي وي، که په سفر کې دي، که په
حاضر کې دي کوم ځای کې چې وي الله دې کامیاب او خوشحال وساتي مړي حقداران دې موږ او دوی دې الله ټول وبخي کوم چې ژوندي دي الله دې عمر دې دین دپاره د دین د خدمت دپاره الله ورته نصیب کړي حاضر جمع باندې د چا څومره مشکل دي الله مشکل ختم کړي څومره ضرورت په زړه کې دي الله هغه ضرورتونه پوره کړي څوک چې بیماران دي الله صحت او شفا کامله عاجله ورته ورکړي دې موږ او تاسې استادان او حقداران مرحوم محمد حبیب صاحب دا ټول استادان عین الدین صاحب نور استادان چې دي الله ټول مغفور او مرحوم وګرځي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین الله خوشحال وساته الله کامیاب وساته خیر